مکالمې دلته د ډزو په لهجه کې کېږي دروغې جوړې په رسمونو پورې اور پورې شه. دا د باجوړ سیول قانوني ښار کې د امن په نوم را جوړه کړې شوې مشاعره ده. په یاده مشاعره کې چې د امن په نوم تابع شوې وه د بهر سیمو راغلو شاعرانو اسلم سالک، اقبال شاکر، غزل مومن خپل شعرونه د ګډونوالو د لاسو په پړقا او داد میلاوېدو سره ډېر په خوندور انداز وړاندې کړل. امن د عمر غوندې د مینې عدل کار دی، جنگ د شیطانانو د خیالاتو نه پیدا دی، امن د نبی د معجزاتو نه پیدا دی، جنگ د جهنم د کنارو نه راوتلی دی، امن د جنت د منارو نه راوتلی دی. نو جنگ مه کوئ خلک، جنگ مه کوئ. زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو؟ که رښتیا را باندې وایې نو دا څه دي؟ زمونږ په دې خبرو کې د خوند او ښکلا څه دي یارانو؟ که رښتیا را باندې وایې نو دا څه دي؟ او چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، چې فکر ورته وکم نو دا ټول جهان زما دی، او چې فکر ورته وکم نو په دې کې زما څه دي؟ هره چاره په پیسه نه وه خالقه، هره چاره په پیسه نه وه خالقه، زمونږ دا ژبه هم زده نه وه خالقه. حوره ښکلې وه، مزه یې راکوله، خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه. او د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه. د امن په نوم دغه مشاعره کې د باجوړ ضلع انتظامیه ترڅنګ د سیمې سیاسي او قومي مشرانو سره ځوانانو هم په ګڼ شمېر ګډون کړی و. د سیمې شاعرانو د دغه غونډې په پای کې د ضلع انتظامیه او کلچر ډپارټمنټ نه د شعر و ادب د پرمختګ لپاره د کار کولو غوښتنه وکړه. فضل رحمان، سن FM ریډیو نیټورک، باجوړ.